دا ویډیو جی تاسو ګورئ دا یو پلار دی او خپل زوی ورسره دی او خپله لور ورسره ده نو په دې زوی چې ګزار کوي نو زوی ورته خپل ګزار پرېږدي نه جي او بیا چې د لور نمبر راشي او د لور له ګزار ورکي نو لورې د ګزار په ځای باندې غاړی ورکوي او ښکلی دا خپل پلار نو دا جي اصل حقیقي زندگی ده ښه دا اسې ویډیو د خو دې کې دننه ډېر داستان پروت دی دا لورو دا خور دا په خپل ورونو ډېر خوشحالیږي دا لورو دا په خپل مور او پلار ډېر خوشحالیږي دې له مقام څومره ورکړی نبي علیه صلات وسلام فرمایي د چا چې درې لوریانې او ښایسته پرورش وکړي نو ما سره به په جنت کې داسي یو صحابي آواز کې د الله رسوله د چا چې دوی د هغه صحابي دو لوریانې وي د هغه دپاره څه خبره ده نبي علیه السلام فرمایي د چا چې دو لوریانې او ښایسته پرورش وکړي واده ورله وکړي هغه به ما سره په جنت کې داسي یو صحابي باندې د الله رحم وکړي خبره یې موږ ته ډېره اسانه کړه د الله رسوله د چا چې یوه لوري نبی علیہ السلام فرمایي د چا چې یوه لوري او د هغې ښایسته پرورش وکړو هغه به هم ما سره په جنت کې داسي د چا چې ډېرې دی خو پکې راغلی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله تعالی عنها نقل کوي وایي د کومو کسانو چې الله جل شانه ازمیخت وکړو په لوریانو باندې یعنی لوریانې وله ډېرې ورکړې او دی ثابت قدم پاتې شو ګیلې ونه کړې چې الله صرف د لوریانو دې راته مخ کړی دی ای الله داسې خبرې اترې ونه کړې نه خدای بس په دې شکر دی نو قیامت کې به د دې سړي او د جهنم په منځ کې دا لوریانې ولاړي ښه یعنی دا لوریانې پکې دیوال شي دیوال جهنم مور دې څه کوي نشي مسه کولی نن سبا کو مونږ ګورو جي او ګوره قرآن هم فرمایي قرآن کې د الله جل شانو څه فرمایي وایي ډېر داسې خلک دی چې د لوریانو خوشخبري ورته میلاو شي چې لور دې شوې ده نو د هغوی مخونه بدل شي رنګونه بدل شي او په مخ باندې بیا څادرې راچي او د خلکو نه اخوا دېخوا کیږي نو وای دا څومره غلطې فیصلې دي قرآن وای ښځه نه وی مخام نو جناب دا خو د هغې ټایم خبرې وي خو نن سبا هم په ډېرو خلکو باندې پټ کیږي جی چاله چې الله لوریانې ورکړي نو ډېر پکې داسې طلاقونه پکې شوي باقاعده طلاقونه پکې شوي دي جی په خپله ما ترنګونه راغلي دي وای داسې بچي مې او وای بچی مې کېدل جینکۍ وي او وای خاوند راته وي کو چېرې دا ځلې جینۍ شوه الله اکبر نو طلاق په دله درکم او وای مولي صاحب جینۍ الله راکړه او وای زه طلاق شوم د پلار په کور کېناستم په دې کې زما څه قصور شته الله اکبر کبیره دا خو ستا دپاره هیرې دي هیرې او یاد وساتئ یو روایت مې کتو کم مور او پلار چې د خپلو بچو حق ادا نه کړي او بچو له حق ور نه کړي نو ګورئ دا مونځ یو لیش هم بره نه ځي ډېرې خویندې دي ډېرې لوریانې دي چې د خپل وروڼو نه حصه نه غواړي د خپل پلار نه حصه نه غواړي ولې کو چېرې حصه مې ترې وغوښته نو د پلار دروازه به په ما باندې بنده شي همیشه به مې رور بې دخله کړي رور به مې بیا غم خادی کې نه بلي ډېرې چا چې اغستې د هغې سره ډېر دا شوي دي او کمې چې اخلي نه څه ورته ویلی نه شي د هغوی سره دا یره ده جي ډېر پلاران داسې دي چې د خپلو لوریانو په حق باندې څه شي خاموش شي د الله بنده دغه قبر ته به صرف کفن وړي مه پرېږده دې خپلو بچو ته دا مزې چرچې خپل حق ورکه په جمدانه باندې د الله بنده خپله غاړه ازاده که نو غرض مې دا دی جي چاله چې الله لوریانې ورکړي صبر دې پرې او زموږ دا دعا ده ای الله چاله چې لوریانې ورکړي ربه دا میوه وله هم د ځوانانو دا ورکړي ای الله د چا چې د جینکو ربه ضرورت دی ربه هغوی له جینکۍ ورکړي ای الله د چا چې د نر اولاد ضرورت دی ربه هغې له هغې ورکړي ای ربه د چا چې دواړه نشته دواړه وله ورکړي ای الله د چا چې دواړه دي نیک او صالح ورته غټ کړي خو جناب لوریانې دا د مور او پلار او د وروڼو دپاره ډېر لوی بخشش دی ښه خو کو چرې ورته وګوري